جانان مبارک سره د وفا چې د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام د وفا په میدان باندې سکای ولاړ دی نو سکای جانان ته فرمایي چې زه د یو يهودي سره وم او چې کله به هغه يهودي په ما باندې سورلی کوله ګوره خر په زناورو کې هغه زناور دی چې د خلک په تورې قمقل چې سوچاله مثال پیش کوي نو دی پکې یادای مګر چې د حضور سره وفا کړی دا راشه د هغه عشق او محبت او دغه وفادارۍ ته وګوره او دغه خیرتوب ته وګوره وی زه د يهودي سره وم او قربان یا رسول الله چې کله به يهودي زمام لا باندې کېناستو نو ما به ټوپونه شروع کړل د څه دپاره يهودي درونو نه د دې دپاره وی ما وی چې زه به په دې ملا باندې د اخر زمانې نبی خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کېنه وما په دې ملا باندې به زمانه ته چرې ستا خبیث وجود به پې چرې برداشت نه کوم وی قربان چې کله به هغه ما د خپل ملا نه غورځاو وی هغه له به غصه ورغله او وی په غصه کې به په ما باندې خوراک او اسکاک ګره باندې بند کړ وی چې ما باندې به خوراک اسکاک بند کړ نو ما به لوګم برداشت کول او ما به تندم برداشت کوله د دې غیرت نه قربان شم چې پاکای کریم مبارک باندې کوي فرمایي ما به لوګم برداشت کوله تندم برداشت کوله مگر د ګستاخ وجود به مې نه برداشت کوو ما به وی داسې کېدی نه شي چې ته زما لا باندې کښېنې هغه به خوراک نه راکوو اسکاک به نه راکوو ما به وی مه راکوه نه خوراک کوم نه اسکاک کوم مگر ستا خبیث نه ستا خبیث وجود نه برداشت کوم قربان د دې غیرت نشم نن سبا عزت مندو چې کله فرانس والا بے ادبی او ګستاخی وکړي او ګستاخانه خاکی جوړی کی قومونه راپاسی خپل حکومت نه مطالبه کوي وې دې سره بایکاټ وکړي حکومت ولا جواب کې سوې نام اقتصاد ته نقصان رسیږي معیشت ته نقصان رسیږي دومره د بغیرتوب انتها ده کم از کم د یو زناور عمر غیرت ہوگا یو زناور د حضور مبارک خاطر کوي یو زناور د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره مینا کوي او دسه خاطر کوي صاحب د سبل الهدى والرشاد لیکي چې یو ذمي پسې د سپي ورپسې شو هغه ذمي چې د مسلمانانو وطن کې پناه غوښتي وا وې سپي ورپسې شو دا سپي لیونی شو یعنی دماغ ګډوډ شو کله چې کوم دا سپي لیونی شي لکه جراثیم یو سمندر جوړ شي د دومره سخت ترین جراثیم وي چې دا کوم ځای کې نږدې تیر شي نو هغه ځای له بیا نقصان ورکوي چې چا باندې چکو لګای هغه انسان له بیا ډېر لوی نقصان ورکوي وې دا سپي لیونی او دې ذمي پسې شو ذمي مخکې دی او لیونی سپي ورپسې دی وې حتی چې دې ته مخامخ دریاب ته ورټوک کړي وې چې دریاب ته ورټوک کړي دریاب کې وپواله مطلب یې دا چې زه سر راوباسم نو دې سپي ته وګورم چې شته او که نشته که سپی تللی وي زمانه نو زه به دریاب نه راوځم وایي چې څنګه یې سر واپس راوښکو د ده مطلب دا و چې بچ شوی ما وایي چې وې کته سپی ورته د دریاب په غاړه باندې ناست دی د دریاب په غاړه ورته ناسته دی دی حیران شو چې زه به اوس څه کوم د ده سره دې خوا مې دریاب اوبه ډوبوي ډېر وخت پکې نشم تېرولی مخامخ راته سپی دغسې تیار ناسته دی خو قربان د حضور د عشق او محبت نشم د دغې خاطر نشم چې سپی دی لیونی دی او بیا د ده په چیچیو پسې را روان دی خو چې دې ذمي نه نور هره لاره کوڅه خطا شوه نو یې دې سپي ته ګویا